رسول الله مبارک یو منځ خولی دی، ما د هغې هغه الفاظ تاسو مخکې واورم. دغې منځ ته زموږ علما صلات تسبیح وایي، او دا خپل تره ته حضرت عباس رضی الله عنه ته یو ډالۍ ورکړې ده، او ډېر په محبت او په مینه یې ورکړې ده. نو هغه ته دا د صلات تسبیح چل ښولی دی، او ته فرمایلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یا عباس، ای عباسا، یا عما، ای زما تره، الا اعطیکا، تا ته یو ډالۍ نه درکړم، یو شی نه درکړم، دا شوق یې پیدا کوي. الا امنحکا، الا احبوکا، تاله یو تحفه نه درکړم، تاله یو هدیه او یو بهترین شی د فایدې نه درکړم. الا افعل بک 10 خصال، تا باندې هغه مونځ نه کوم چې هغې کې لس تسبیحات ویلې کېږي. یا علما په دې حدیث کې لږ تقدیر کړي، تاسو ته خو زه هغه نه وایم، داسې شی درته نه ښیمه چې لس ګناهونه ختم کړي، دې کې به تقدیر بیا کړو. اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، که دا کار دی وکړه الله به دې ګناه وبخي. اوله واخره، لومبی به مو بخي، وروستی به مو بخي. د لومبی او د وروستنی بیا علما زموږ د طالبانو ته لږ تفصیل کوو چې دا لومبی او اخر په کم نسبت دی، خو تاسو ته د هغې ضرورت نشته. خو زموږ د طالبانو ته مونږ وایو چې کله دا ذکر شي استیعاب مرادي، اول اخر، قدیمه و حدیثه، زړه او نوې، خطأه و عمده، که په غلطۍ ده نه شوي، که په قصد کړي، صغیره و کبیره، که وړی که غټی، سره و علانیته، دا ګناه که پټه ده او که ښکاره ده. 10 خصال، بعض علما تقدیر کړي چې تکفر 10 خصال، لس ګناهونه به ختم کړي. یا دا د مخکې نه بدل دی، دا لس په هر یو ځای کې دي، یو ځای کې 15 اکثریت د لسو دي. ان تصلي 4 رکعات، 4 رکعاته مونځ به وکړې. ښه، د حدیث په دې معنا لږ ځان پوه کړي، 4 رکعاته مونځ به وکړې. دا به د نفلو نیت وتړئ. دا به کم وخت کې کوې، دا 4 رکعاته چې کم وخت کې نفل جایز وي. صرف 5 وختونو کې به نه کوې. 5 کم دي، یو چې نور راخېږي، یو دا چې نور په صدر ودرېږي، لکه دې وخت کې تقریبا په کم 12 نه والا 10 منټه 12 منټه د پاسه 12 پورې زوال چې وته، یو چې نور کله پرېوځي، درې، یو د نور ختو، نور په سر ودرېدل، او د نور پرېوته، 3 ټیمونه خدا شي. او یو د سار د مانځه نه پس به یې نه کوې، او د مازدیګر نه مانځه پس به یې نه کوې. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی. ګورې ښه، نورو مذاهبو کې پکې لږ اختلاف شته دی. دا زموږ مسلک دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، د سار د مانځه نه پس او د مازدیګر د مانځه نه پس به هم نه کوې. 4 رکعاتو نفلو نیت پس وتړئ. که پکې دا راځي چې صلات تسبیح کومه، که نی پړه کې، اصل نیت د انسان د زړه دی. زړه کې راولي بس دا کافي. د رسول الله مبارک چې څومره نیتونه کړي، د زړه یې کړي. خو زموږ د عوام د زړه نیت کې هغه استحضار نشي کولی، نو موږ ځکه ورته د خولې نیت وایو. بس 4 نفل صلات تسبیح دې ورسره ووي، او موقع دې ورسره ونوي، هم پروا نشته. عام نفل چې سړی کوي، نو ته به څه کوې؟ تقرأ، هغه ان پکې وروسته را مقدر کوه، نو تقرأ وایه، او کله استیناف یې وایي تقرأ ووایه. تقرأ فی کل رکعة فاتحة الکتاب و سورة، هر رکعت کې به سورت فاتحه به وایي، او یو سورت به ورسره. ځکه مونږ چې عام نفل کوو، سورت فاتحه او نفل او ورسره سورت به ووایي. لومبې دل چې شروع کې سبحانک اللهم به شروع کې، نفلو کې یاد وساته سبحانک اللهم به شروع کې. او په 3 رکعت چې پاسې، نو هم بعضې علما وایي چې په نفلو کې بیا سبحانک اللهم وایه، که نه وایه نو څه پروا پکې نشته دی، دا به ووایي. اوس مونږ چې کومه طریقه خو، نو هغه په ترمذي کې عبدالله ابن مبارک ښودلې ده، د هغه په روایت ده. دلته بله ده، دواړه کولی شي، دواړه درته ښیم. نو تلاول به سبحانک اللهم وبحمدک، دا به ووایي، بیا به اعوذ بالله بسم الله ووایي، بیا به سورت فاتحه ووایي، الحمد شریف، بیا به ورپسې سورت ووایي. نو بیا به څه وکړې؟ بیا به داسې وکړې چې فاذا فرغت من القراءة في اول رکعة، چې لومبي رکعت کې د قرات نه فارغ شې، وانت قائم او ته ولاړ، نو قلت داسې به ووایې چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 مرة، 15 کرته به دا په ولاړه ووایې. دا جدا طریقه ده. عباس ته چې ښایي دا درته مخکې وایي، هغه اسانه راته بیا ښایي.
قرات نه پس په ولاړه به څو کرته وایو پنځلس کرته ګوره سبحان الله باندې الله ډېر خوشحالېږي الله د هر عیب نه پاک دی الحمدلله چې څومره ښکلي صفتونه دي الله له مناسب دي لا اله الا الله خدای سره بل شریک نشته معبود برحق یو الله دی الله اکبر الله ډېر لوی دی ډېره ښکلې معنا ورکوي دا به ووایې پنځلس کرته چې پنځلس یې ده وي د رکو تلو نه مخکې د قرات نه پس بیا به څه کېږي ثم ترکع ترکعون خیر دی ویلی شي ثم ترکع بیا به رکوع کې وتقولها او دا به ووایې وانت راکعون چې ته رکوع کې لس کرته به ووایې چې رکوع له لاړ شي رکوع کې لس کرته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر د رکوع سبحان ربي العظیم تسبیحات که نه وایې خیر دی خو خیر دی هغه ورسره ووایه که هغه دې مخکې وي که هغه وروسته خو بهتره دا د فقهاو چې هغه مخکې ووایه ځکه د هغه د رکوع خپل سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم او ورپسې بیا دا لس کرته ووایه ثم ترفع رأسك من الركوع بیا د رکوع نه سر پورته کا فتقولها عشرا نو لس بیا ووایه سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد هغې نه پس به لس کرته ووایې ثم تهوي ساجدا فتقولها وانت ساجد عشرا بیا سجدې له لاړ چې سجده کې لس ووایه لاول د سجدې خپل تسبیحات ووایه سبحان ربي الاعلى بیا به لس ته ووایې ثم تسجد ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا بیا به سر د سجدې نه پورته کې جلسه چې ورته وایي نو لس کرته به ووایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ثم تسجد فتقولها عشرا دویمه سجده کې به لس ووایې سبحان ربي الاعلى چې ووایې نو لس به ووایې ثم ترفع رأسك نو بیا به سر پورته کې په دې طریقه کې دا دی چې د لومبي رکعت کې د دویمې سجدې نه پورته شي نو نیغ به نه ودرېږي لږ به کښېنئ په لومبي رکعت کې د دویمې سجدې نه چې پورته شي نیغ به نه ودرېږي لږ به کښېنئ نو لس کرته به ووایې فذلك 75 في كل ركعة فهر ركعت کې 15 یا شو تفعل ذلك في 4 ركعات سلور ركعات كذا وكا ان استطعت ان تصليها في كل يوم مرة فافعل بكطاقت تبير در روزانه کا پورا روزانه کا او فافعل فان لم تفعل ففي كل جمعة مرة او روزانه نشو کول نو هفته کې یو ځل کا بل رسول الله مبارک د هفتې اسبوع په جمعه لفظ استعمال کړه نو علما لیکي دي لفظ نه دا معلومیږي چې جمعه ورځ ډیره بهتره شوه فإن لم تفعل قد جمعك من شكول يفتك ففي كل شهر مرة نمياش كي يوزلوكا فإن لم تفعل أو قداسد من شكولي مياش كي من شكولي ففي كل سنة مرة كال كي يوزلوكا فإن لم تفعل أو قداسد من شكولي ففي عمرك مرة فعمر كي يوزلوكا دا حديث أبو داود شريف كده أو علماء لكي كده ثابت حديث دي كي يوراوي دي موسى ابن عبد العزيز لیکن داغه متعلق علماء لیکلي دي احیاء ابن معین نسائی علامه زرکشی چې هغه مضبوط راوي دي ثقه دي ضعیف نه دي حدیث صحیح دي بهر کې بعض علما د حسن د مرتبه وتوي فضائلو کې دا حدیث نو فضائلو کې کمزور حدیث می نو پاره علما عمل کوي او حسن وت اکثر علما ویلي دي او صحیح وت علما ویلي درونو څنګه شو دا طریقه چې ما تاسو ته کوم وي دا سبحانك اللهم بوي او بیا به سورته فاتحه او سورت بوي نو 15 کرته به د رکوع نه مخکې په ولاړه وي یاد بشي بیا لس په رکوع کې لس چې رکوع نه پورته شي څو شو لکه 15 لس په رکوع کې څو شو 15 شو بیا چې لس قومي ته پاسه لس به وې څو شو 15 شو بیا په لومبه سجده کې لس 15 شو د دواړو سجدو په میانس کې لس 15 شو دویمه سجده کې لس 15 شو او بیا چې سجدې نه پاسې نو درېږي به نه لږ به کښېنئ نو 15 لس به ووایې نو څو شو 15 دا عباس رضی الله عنه ته دا طریقه ترمذي کې هم دغسې حدیث دی لیکن کم چې د عبدالله ابن مبارک په روایت دی نو هغه بل شان دی څنګه دی ادا دی چې سبحانک اللهم ووایې نو 15 لس به ووایې عام زموږ علما دا ښیي سبحانک اللهم چې ووایې نو څو به ووایې 15 لس به ووایې ټیک شو نو بیا په ولاړه د قرات نه پس به لس ووایې نو څو شو شمېره رکوع نه مخکې 15 شو نو رکوع کې لس نو 15 شو نو رکوع نه چې پاسه لس نو 15 شو ٹھیک ده
پنځه څلوېښت شو نو لومبی سجده کې لسه نو پنځه پنځوس نو سجدې نه چې پورته شي لسه پنځه شپېته نو په دویمه سجده کې لسه نو پنځه فرق څه شو فرق دا دی چې هغې کې له دویمې سجدې نه پورته شي نو لس به وی دلته هغه لسه د قرت نه پس ځای له رالل هغه لس کوم ځای له رالل د قرت نه پس او د قرت نه مخکې په لومبۍ طریقه کې پنځلس وو هغه پنځلس د رکات لومبي سر له رالل ستا خوښه ده چې څنګه دې خوښه یې هغه کوه 300 پوره کېږي خو که ته د قرت نه مخکې وې نو په لومبي ځل به سبحانک اللهم نه پس وې په دویم رکات کې سبحانک اللهم ضرورت نشته نو فاتحې نه بسم الله نه مخکې به وې دریم رکات کې سبحانک اللهم وې لا ښه ده که ونه ویم پروا نشته نو بیا به د قرت نه مخکې وې پنځلس څلورم کې بیا پنځلس د قرت نه مخکې خو شمېرې به څنګه نو د شمېرلو لپاره څوک لاس کې تسبیح ګرځوي ضرورت نشته چې په خپله شمېرلې کېږي چې تا لاس تړلي په سینه باندې یو ګوتې له زور ورکوه که نه یو ګوتې له زور ورکوه بیا بلې له بیا بلې له بیا بلې له بیا بلې اخي لاس پنځو ګوتو له زور بیا بل له په اسانه شو او که لاس دې اویزان دي لکه قومه کې چې سړی پاسي نو دا لاس دې پتونانو سره ولګوه او یو ګوتې له زور ورکوه یو ګوتې له او که په سجدې په ځمکه پراته دي یا په رکوع کې په کونډو پراته دي نو خیر دی به یو ګوتې له زور ورکوه فقها وایي که یو ځای کې دې هیر شو انسان دی لکه په اول کې دې پنځلس هیر شو نو ورپسې چې کوم ځای دی د لسو نو هلته پنځلس دا ووایه لس هغه ووایه او د رکوع تسبیحات مخکې وایه او ورپسې بیا دا ووایه که د رکوع د نه هیرم شو پروا نشته او که انسان لمونځ کې خطا شو سجده سهو یې کوله نو هغې کې به نه وی ځکه هغې سجدو د سهوې کې به نه وی ځکه رسول الله مبارک 300 ویلي دي بیا د 300 نه تعداد زیاتېږي نو دا صلات تسبیح ما په روژه کې تاسو ته ولې ذکر کړه ما بل ورته ویلي دي چې په روژه کې د صلات تسبیح وکړه دومره ثواب دی شو لکه د روژې نه بغیر چې د اویا کرته صلات تسبیح کړي